السلام علیکم دوستانو، امید ده تاسو بخیر. زما نننۍ ویډیو د ختم اقامې چې کوم دا زوړ فیس دی د دې په حوالې سره د ملګرو ډېر زیات سوالونه دي. یو نوی آپشن په منسقوا کې راغلی دی او ملګري وایي دا په چا باندې او هلته شو کوي. دې پوره تفصیل باندې نن پوهه کومه، خو سوال درته کوم نن زما ویډیو ټوله وګورئ. یقین وکړئ دا ویډیو چې زه جوړوم ماته یو روپۍ دې نه میلاویږي. زما میشن دا دی چې زما دا پښتانه ورونه ما سره رابطې کوي. ماته پته ده چې څومره زما په شان سادهګان دي او د قانون چې د قانون نه خبر شي، یقین وکړه بیا به غټ غټ کلاړیان شي د خیره څخه. مطلب دا د غریبانان خبر نه دي. نو زه یم چې زما په علم کې صحیح زه تاسو ته منتقل کړم او قانوني لار تاسو ته وښیم. ماته تاسو یو دغه دعا وکړئ، دغه زما دپاره ډېره بهتره خبره ده. یقین وکړه زه نه د شهرت شوقي یم او نه پیسې او هېڅ هم نه، بس صرف دعا. نو ګورئ دوستانو، راځئ په دې باندې خبره کوو. داسې خبره ده که نه دوستانو چې د کم ملګرو د زوړ اول په دې باندې خبره کوو چې د کم ملګرو د 4-5 کالو نه اقامې ختمي، ټیک شو که نه، او هغې مطلب دا د مخکې خو به دا و چې اقامه به ختمه وه او ته به بلې مؤسسې ته به تلې. نو چې کله به هغه بلې مؤسسې والا ستا دپاره طلب وکړو نو هغوی ته به ایشو به راتله د زوړ مکتب عمل، ټیک شو که نه، چې بهایي دا زوړ مکتب عمل پی شوی نه نو هلته به تنزل به نه کېدو. دغه مسله اوس وزارت العمل یو بهترینه فیصله وکړه چې بهایي که یو سړی دی او یو خبره یاد ساتئ دوستانو، د سعودي ګورمنټ دا میشن دی ویژن 2030 چې دا کفالت سیستم او دا ټول سیستم ختمېدو والا دی. کانټریکټ د عقد سیستم دی. بهایي کانټریکټ دی به یو ځای کې فینش شو، که بیا ته په چوټۍ باندې ځې که په ستا مرضي ده، بیا د دواړو د دوه طرفینو مطلب دا دی رضا ده. اوس وزارت العمل دا فیصله وکړه، بهایي ګوره په منسقوا کې الریډي ټول کفیلان ته دا شو شوه چې بهایي ستانه دا سړی تللی دی او تا پسې دا څومره مکتب عمل او دا څومره پیسې جمع شوي دا به ته پې کې. ځکه قانونا تور چې کوم دی دوستانو دا خو مونږ دا آزاد او دا قصې خو مونږ جوړ کړي دي. اوس یو سړی وایي چې یاره زما کمپنۍ 100,000 ریاله واخیسته، زما د دوه دغه تا ولې ولې ورکول؟ په قانون کې دا سړی تا ته هغه ته راغوښتی دی، به تاله اقامه هم جوړوي، دی به تاله چوټي هم لګي، هر څه به دله دی کوي. دا خو مونږ جوړ کړي دی قانونا. نو په قانونا دا پیسې چې کوم دی دا ستا په زړې مؤسسه باندې دي، هغه به پې کوي. خو اوس باقاعده نظام جوړ شو، قانون جوړ شو چې دا به هغه پې کوي. ته د هغې نه نقل کفاله واخله او مطلب دا د بلې کمپنۍ ته لاړ شه، هلته ته نقل کفاله وکړه. هغو ته ستا زوړ چې کوم زاړه دغه دی هغې سره ستا هېڅ کار نشته. قانونا دا دغه دی، ستا د هغې سره هېڅ دغه نشته. مطلب دا دی ستا نقل کفاله به وشو. انشاءالله تعالی په دې باندې کار روان دی او کار جاري دی انشاءالله. بس تاسو معمولي غونته کې که تاسو لږ سټرګل وکړئ، لږ کوشش وکړئ، انشاءالله نو تاسو نقل کفاله به هم وشي. او بعض ملګرو تلي وو د نقل کفالې دپاره، مطلب داسې خو هغو ته مطلب مکتب والا ورته ویل دي چې مزید انشاءالله تاسو یو 4-5 ورځې صبر وکړئ، په دې باندې باقاعده طور به کار شروع شي. ټیک شو، ما سره په دې باندې باقاعده نوټیفیکیشن هم د وزارت العمل موجود دی. صحیح شو که نه دوستانو؟ نو که ستاسو اقامې ختمي او تاسو مطلب دا دی بلې مؤسسې ته تنزل کوئ، نو په دې هم پوهه کړم چې بلې مؤسسې ته تاسو کله تنزل اړوئ نو د هغې مؤسسې اهلیت څه پکار دی. نمبر 1 چې د هغه کمې مؤسسې ته چې تاسو خپل ټرانسفر کوئ چې د هغې سره داسې ویزې نه وي چې سټمپ شوي ویزې ورسره. یو دویم چې په هغې کې سودایزیشن پوره وي، سعودیان پکې پوره وي، لکه په څومره کسانو باندې څومره سعودیان چې هغه پوره وي. دریم چې هغه مؤسسه 80% مطلب دا د خپلو عمالو له تنخواګانې په ټیم باندې ورکوي. ټیک شو که نه؟ نطاقات احمر کې نه وي، مؤسسه بالکل قانون ته رډي. ته هم په قانون باندې چلېږي او مؤسسه هم ته چې چاته تنزل کوي چې هغه مؤسسه هم په قانون باندې برابري. نو انشاءالله تعالی چې دا قصې پکې دا خبرې پکې انشاءالله نو ستا ټرانسفر به م واوړي او انشاءالله د جنجال نه هم خلاص شي. زما تاسو ته مشوره ده ملګرو چې په قانون باندې عمل کوئ. قانون انشاءالله ډېر رایټ مونږ تاسو له راکړی دی. ټیک شو که نه؟ په دې خبرو باندې تاسو انشاءالله عمل وکړئ دوستانو. انشاءالله زموږ ستاسو به پکې پیدا وي. ستاسو څه سوال وي زما نه کمنټ سیکشن کې یا زما سره رابطه وکړئ، یا په دې سکرین باندې چې دا کم د انسټاګرام دا پته ښکاري عمیر 6957 زما سره په انسټاګرام باندې رابطه کولی شي انشاءالله چې زه وزګار یم، هر وخت خپلو پښتنو وروڼو ته تابعدار یم. الله رب العالمین زموږ ستاسو حامي و ناصر شي. السلام.